د خپل کلي په علاقې په علماو اعتماد کوئ. خپل منبر او محراب باندې ناس عالم تنها مه پرېږدوئ. دا خو لا ډېره لویه فتنه ده چې مقتدي راپاسي او د خپل امام په ګریوان کې لاس ور واچي. او ګریوان نه، خبره ډېره مخکې بوتلې ده. مخکې ورځو کې په دیر کې د یو عالم د مخ نه ګیره راشوکولې ده. د هغې ګیرې یو ویښته د رسول الله مبارک سنت دی. دا توهین به په بل ملک کې شوی وی، تاسو به په پاکستان کې احتجاجونه کتلی وی. نن چې زما د خپل ځوان نسل تربیت په دغه طرف کېږي، زه ورته وایم زما خوږه رور یې، زما د کلمې مسلمان رور یې. سیاست کوه، اختلاف کوه، ووټونه کوه، چې څه کې کوه، خو یاد ساته د نبي علیه السلام مبارک د سنتو سپکاوی به نه کې. علما د انبیاو وارثان دي. دا علماء کرام دا زمونږ او ستاسو د دې بچو د قرآن استادان دي. مونږ او تاسو به چرته نه چرته په دې پسې یو مونځ خو کړی وي که نه؟ حقدار مو دي. ژبه چې کله په عالم پسې کولاوی نو ډېر سوچ وکړه. یو مونځ خو به دې چرته کړی ورپسې، یو جنازه خو به دې چرته کړي ورپسې. داسې مه کوه، د غیرو په سازش کې مه راځه. پته درته شته دی د کوم سړي ژبه چې د علماو خلاف کولاو شوله، الله یې اووه پشتونه او اووه نسلونه د علم نه محرومه کوي. ډېره د خطرې خبره ده.